السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو معززینو، امید لرم چې تاسو بخیر. الله تعالی مو خوشحال لره آباد لره. یو کس د خوب متعلق سوال کړی دی او ویلی دی چې په خوله د خولې چې کوم غاښونه دي دا مو په خوب کې مات شي او ټوټې ټوټې راوغورځېږي. آیا د یو انسان په خوب کې د خولې غاښونه ماتېدل دا به څه اشاره وي؟ ګرانه دوسته، که نارینه وي او که زنانه وي چې تا خوب کې لیدلی وي چې د تا غاښونه مات شوي دي، یا برني غاښونه یا لاندیني یا د ژامو غاښونه او هغه راغورځېدلي دي یا چا درله وهلي دي او مات شوي دي، په دې هر صورت کې د غاښونو د ماتېدو تعبیر چې دی دا ښه نه دی. د غاښو تعبیر دا دی د ماتېدو چې د تا رونو ته، د تا خویندو ته، د تا تره زامنو ته، د تا خاندان ته به نقصان رسیږي. مخامخ غاښونه چې دا خویندې او رونه دي او چې کوم لږ لرې دي هغه بیا تره زامن دي، د خاندان افراد دي. نو چې کله یو انسان داسې خوب وویني چې د هغه غاښونه مات شوي وي، علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه همدا فرمایي چې غاښونه ماتېدل چونکې دا د بدن یوه حصه ده او مخامخ غاښونه بیا لږ ډېر بد وي، نو که خیال وکړي هغه رونه او خویندې نږدې غم شو، او لرې چې وي دا تره زامن او د خاندان افراد هغوی ته د نقصان د رسېدو اندېښنه ده. نو کله هم چې داسې خوب ووینئ او سحر راپاڅېدئ نو ګڅ طرف ته د لاړو توکېدو هغه وکئ او بیا ووایئ چې یا الله د دغه خوب د شر نه مې وساته، او بیا لاړ شه یا په کور کې د صدقې اهتمام وکړه او په ماشومانو باندې وخوره. دا یو د خوب تعبیرو چې تاسو ته ذکر شو. الله تعالی مو خوشحال لره. جزاکم الله.